د تحصیلي رستم علاقه باریکاب سره تعلق لرونکي حاجي محمد اشفاق په 43 کاله عمر کې په 15 میاشتو کې په تجوید باندې د قرآن کریم د ختم سعادت حاصل کړو. دې حوالې سره په مسجد کریم آباد باریکاب کې د یو تقریب تابعه هم شوې وه چې پکې علماء کرامو، طلباو او عام ولس په لوی کچ ګډون کړی و. مولانا حضرت بلال حاجي محمد اشفاق او نورو طالب علمانو ته د قرآن کریم اخري سورتونه ولوستل. من الجنة والناس الله أكبر. تقریب ته مهمان خصوصي شیخ القرآن والحدیث مولانا مبارک احمد حقانی، مولانا محمد قاسم او مولانا حضرت بلال د قرآن کریم په تعلیماتو حاصلولو باندې تفصیلي رڼاګانې واچولې. مقررینو وویل چې د قرآن کریم په تعلیماتو حاصلولو کې د عمر هیڅ حد نشته دی. والدین دې خپله هم او په خپلو بچو هم د قرآن کریم تعلیمات حاصل کړي. ما اشفاق نوم دی، کریم آباد اوسیدونکی یم. ما 43 سال عمر دی او الحمدلله د خپلو استادانو مشرانو په دعا سره ما په 43 سال عمر کې قرآن شریف په ترجمه او تجوید دواړو سره په 15 میاشتو کې د حافظ واجد علي نه زده کړو. او زما ټولې امت مسلمه ته دا درخواست دی او دا غرض مې دی چې قرآن شریف دپاره عمر سکې حد نه دی چې ګنې دا د سکول یو جومات دی، یو کلاس دی، بیا به نه داخلېږي. تر مرګه پورې ټایم موږ سره شته دی چې موږ قرآن شریف یاد کړو او په معنو باندې پې ځان پوهېږي. الله پاک په دې څه وایي. او ستاسو زما د ملګرو د راتلو ډېره مننه، ډېره مهرباني. خان عمر قریبا 45 سال کې هغه قرآن کریم په تجوید سره ولوستو. نو دا د زمونږ ستاسو دپاره د نجات ذریعه ده. پکار ده چې مونږ تاسو قرآن کریم خپل هم زده کړو، خپلو بچو ته یې وښایو او خپل بچو باندې چې څنګه دنیوي تعلیم کو هم هغسې چې مونږ تاسو ټول دینی تعلیم هم دا ورسره حاصل کو، ځکه دا زمونږ او ستاسو لپاره نجات ذریعه ده. دا قرآن کریم به د قیامت پر ورځ باندې چې چا په دنیا کې خپل سینې پورې لګولی دی، عمل یې پرې کړی دی، قرآن یې زده کړی دی، دا په آخرت کې زمونږ او ستاسو لپاره نجات ذریعه ګرځي او زمونږ او ستاسو لپاره بیا شفارس کې. د تقریب په آخر کې مهمان خصوصي مولانا مبارک احمد حقانی او نورو علماء کرامو پوزیشن اغوستونکو طالب علمانو ته انعامات هم ورکړل. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.